نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. دین مخچه موشا سورہ فاتحه تفسیر بیان کر. سورہ فاتحه هغه سورت و چې حضور صلی الله علیه وسلم باندې مکمل نازل سلاو. دین مخچه چې چوره سورتونه نازل ول ایغوال چو آیاتونه نازل ول. د قران حکیم چې مکی او مدنی چې کوم د سورتو ترتیب د دې په اعتبار سره و ګروپان دي په دې چې اولنی ګروپ چې سوره فاتحه مکی سورت ته او چلور سورتونه هغه مدنی سورتونه دي لکه سوره بقره ده، سوره آل عمران ده، سوره النساء ده، سوره مائده ده. بیا د و ګروپانو چې سورتونه خپل منځ جوړی دي سره صرف سوره فاتحه داسې یو سورت ته چې هغه جوړی نسته. ولې ځکه چې سوره فاتحه ته الله تعالی قرآن پاک چې ګوشي قرآن پاک ویلی دي. دای د قرآن پاک یو مختصر ترین سورت ته الفاظ په اعتبار سره خو معنی په اعتبار سره چې کوم سوره فاتحه موږ تیر کړه یې ټول قرآن پاک نچوړ ده. ټول قرآن پاک ټول سورتو سره یې تعلق ده. سوره فاتحه نه بعد چې د کوم سورت موږ شروع کوو سوره بقره، آل عمران، سورة النساء، سورة مائده. دیشه سورة البقره او سوره آل عمران دا یوه جوړی ده. دغه دواړو جوړیو ته حضور زهراوین والنام ورکړی ده. زهرتون معنا کیږي چې ښه روښانه وي. مقصد دا ده چې سوره بقره او سوره آل عمران دا انتهایی روشن سورتونه دي. چې کوم اولنی دا دوه سورتونه دي په دې چې دوه خبرې بیان کیږي. به یو به د شریعت اسلامی خبر کیږي. که تاسې سوچ کړئ دا خو مدني صورت ته کنه هجرت نه بعد نازل سوی ده. دې نه مخکې 14 کاله مکي صورتونه خو نازل سوي دي کنه خو ترتیب چې دا اول نمبر باندې ده. په هغه مکي صورتو چې هغه 14 کالو چې نازل ول هغه چې د شریعت والاحکامات نه ولل، روزه، حج، زکات، جهاد، دا خبره نه وي پچې. اوس چې دا کوم صورت ته چونکه مسلمانان دلته بیا لږ سټیبل سلل نو بیا الله تعالی دا احکامات نازل کړل. بلکې داسې به ووایو دا توطیه تمهید ضروري ده او ته صورت شروع کولو نه مخکې چې کله یو سړی بیلډینګ جوړوي بیا نقشه جوړه کړي، بیا نقشې نه بعد بنیاد واچوي، هغه باندې بیا چتونه جوړوي. نو د سوره بقره ګردی صورت چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دین شریعت کومه خاکه ده بیان سلی ده. بیا چې کله سورة النساء ترجمه سړی وګوري، تفصیل یې وګوري، بیا لږ کې هغه خاکه پریکټیکل انداز ته راغلی ده لکه بنیاد چې جوړ کړي.
بیا په سوره مائده چې الله تعالی اعلان وکړ الیوم اکملت لکم دینکم، نن مې وې دین ته مکمل کړ. دا خو یو مضمون څه. دوام مضمون دا ده چې په دې کتاب چې په دې سورتو چې مخکې خطاب د مشرکین مکه سره او دینه بعد خطاب اهل کتاب سره ده چې کوم خلکو ته کتاب میلاو سلام. اوس پتا سي زین چې دلته سوال درځي چې دلته يهودو ذکر یا نصاراو ذکر مشته څه فائدہ ده پچې مشته دا فائدہ ده پچې چې الله تعالی دو بطور مثال ذکر کوي چې دو باندې ما نعمتونه وکړل، فضیلتونه مې ورکړل، تیار خوراکونه مې ورکړل، پیغمبران مې نازل کړل په دو چې خو دو خپل جان اون پیژند اما احکامات باندې عمل ونک دو مې معزول کړ درې مې کړ. یو نوای امت مې راوسته چې د موږوال امت ته چې کتا سے دو غندې کول اهل کتاب غندې تاسو به پیدا حالي. بهرحال سوره فاتحه سوره بقره دا ډیر عظیم سورت ده. حضور فرمایي صلی الله علیه وسلم البقره سنام القرآن وزر وذروته، دا د قرآن پاک هغه انتهایی بلندترین مقام وال سورتونه دي. یو تفسیر دا هغه چې مې کتل عربي تفسیر ده، وای چې دا سورتونه دا آیاتونه چوک وایي کور شي د سوره بقره وال سوره بقره تلاوت کیږي شیطان کور ته نه داخلي شي. زنانونه دا گزارش ده چې دو د عام مایلس نه سیوا هغه سره د لشکي خیال کوي او خاص کار چې بچو ته کله پي ور کوي لا مړی په خي لا کار کوي غیبت نه دي جان بچ کوي او چې فارغي دغه صورتو تر هغه دي کوي تلاوت دي کوي. اوس چې کله د سوره بقره هغه تمهید موږ بیان کړ چې کله یو نوی کار سٹارټ سي درې قسمه خلق په بیا خامخای هغه درې قسمه خلقو نه دالته بیان کیږي. درې قسمه خلقو چې اولنی داسي چې د نوی کار مکمل تایید کوي عمل کولو به تیاری. دوم نمبر باندې داسي چې د زندگی هر موړ باندې د دې مخالفت ته تیاری. او دریم نمبر باندې داسې خلک چې کچېره فائدہ ورته پچی او بیا کیسه مانی که فائدہ نه ورته پچی بیا کیسه نه مانی. موږ به کوشش کوو چې د اولنې کټګوري چې موږ راځو ځکه چې دومانی خو یقینا پتیر دي د درېمنیو په باره چې الله تعالی فرمایي لا اله الا ولا اله الا نه دالی دي نه دالی دي. آیا موږ خو دغه څه نه یو مسالې چې ګورو چې ما ته فائدہ ده که نقصان ده. کما دنیاوی نقصان و بیا نه شریعت والا فیصله منو نه په شریعت مزکه تقسیمو نه په شارع جوړه کو نه امام او عالم والا منو. ها کوم څه فائدہ و دنیاوی پچې بیا وته چې په شریعت په جوړه کو نو دا هغه درې قسمه خلق دي. سوچ پکو چې موږ کومه کټګوري چي الف لام میم دا چې کوم ابتدا چې راغلي دي دته حروف مقطعات وایي. د 29 سورتو په ابتدا چې دا الفاظ راغلي دي دا د الله رسول من چې سر بین الله و رسوله صحیح علم نه ای چوک نه دی خبر چې الف لام میم معنا څه ده. دا دی الله تعالی دی الله رسول من چې خپل راز ده اراز چې چور پټي بیا دوره کیسه مضبوطه ای چې کله یو ملک وال راز کا لیکس کوي و کور راز لیکس
کور خرابېږي او ملک خرابېږي. نو 1446 کالونه ووتل، څوک یقیني طور باندې داسې نشي ویلی چې الف لام میم معنا دا کېږي. دې چې انسان ته عالم ته غټ دا سبق ته چې جان ته غره نسي چې کني ما خو ډېر سبق ویلی ده بیا الف لام میم معنا چې کېږي. مقصد مې دا ده چې ترجمه به انشاءالله سبا نه شروع کوو. دا یوه زرینه موقع ده. که مخکې ترجمې سلی دي چا فایده ونه اخیستي مبارک سه، که اوس ترجمه کېږي دې نه بعده به کېږي مثال، نو هلته بیا دا بنا نه چلیږي چې په 3.5 شلو کالو چې مې دوره ټیم نه کوم چې زه سوره بقرې ترجمه زده کړم. نو نوجوانانو ته او که نارینه که زنانه دي که بوډاګان دي سوچ ته ورته کوي. بهرحال الف لام میم معنا شاته بیا بعضې علماو د دې معنا بیان کړې ده، خو هغه ته تاویلي معنا وایي. چا اعتراض کړی ده چې بیا دا څرنګې قرآن پاک ته چې په مطلب یې څوک نه پوهېږي په د بعضې آیاتو بیا هغه تاویلي معنی کړي دي، خو بهرحال هغه ضرورت نشته. ډېر عجیبه خبر ده دا ده چې د صورت نام سوره بقره ده. بقرتون عربي چې غوا ته وایي، چې قرآن پاک غوندې عظیم کتاب چې د الله تعالی کلام ده تر قیامت ورځې پورې دغه یو کتاب ده. غوا په نام یو صورت ده دی چې خو به خامخا چې حکمت یې که نه بل نام یې ولې نه ورته خوښاو. احکامات دي پکې، اوامر دي، نواهي دي، ډېرې خبرې دي پکې چې بقرې نام یې ورته خوښ کړه. په دې چې نکتې دي به انشاءالله بیا سبا وایو. اللهم امین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.